بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد. د ذهن تیزیدو دپاره موږ مختلف قسم اعمال بعضې کسانو ته ښودلي وو. اوس بله یو وظیفه هم د ذهن د تیزوالي دپاره ده، خو دا نورې وظیفې د هغې دپاره یو خپل مخصوص ټیم و، او دا وظیفه چې کوم دی کم انسان داسې وي چې د هغه ذهن کمزوري وي، د ذهن د کمزورتیا دپاره چې د ذهن دا کمزوري ختمه شي، حافظه قوي او مضبوطه شي، د دغې دپاره زه تاسو ته یو بل عمل ښیم چې دا عمل به د سحر لمونځ نه بعد 21 ځله به دا دعا لولي او دا به خپل معمول جوړ کړي، نو انشاءالله د دې انسان ذهن به د دې سره تیز شي او کم سبق چې دی په دغه ورځ باندې وایي نو انشاءالله دا سبق به د ده نه هیریږي. خو کم از کم چې د سحر لمونځ وکړي، د سحر لمونځ نه بعد د دې کلمې ورد 21 ځله کوي، نو انشاءالله د ده حافظه به قوي او مضبوطه وي. هغه دعا دا ده: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نو دا دعا چې کم انسان د سحر لمانځه نه بعد 21 کرته وایي نو انشاءالله د دې انسان حافظه به قوي او مضبوطه وي. دی چې په دغه ورځ باندې څومره سبق لولي، څومره سبق اوري، څومره وایي، نو انشاءالله د دې انسان په ذهن کې به دغه سبق یاد پروت وي.